ملک صاحب نن بیا لغړیانو دا جلوس راایستلی و دا څه کیسه وه؟ یاره لغړیانو جلوس ناجایز کې چې راایستلی د هغه په دې خاطر حاجي 110 لیړۍ لري د کنجري او د نورو سامانو د بل چانس یې لري په دروازه باندې که د افغانستان حکومت یو دربه علاقه صاحبه مانه نه پرېږدي دوی پاکستان ته شمېري که ته زمریان یاست یا څوک یاست نو ورسې افغانستان بند کړی پاکستان خو نه دی بند کړی صاحبه مانه نو موږ دا خواست ورته کړو دا یو پی ظالمانو ته چې د چمن مه بدنامه کوئ صاحبه مانه مه دا دروازه بدنامه کوئ سبا مشکلات عوامو ته پیښ یا تجاران ته پیښ یا کوټیان والا ته پیښ نو وروره زه ټولو ته خواست کوم چې هېڅ صاحبه مانه ستۍ پیدا و پناه بنده سي صاحبه مانه دا څلور پنځه چې دی صاحبه مانه عوام خطا باسي یا دا کشنې لغړیان خطا باسي صاحبه مانه هغه په شنۍ خبر هغه چې زموږ دپاره دوی جنګېږي نو که د دوی دپاره د عوامو یا د لغړیانو دپاره جنګېږي نو دوی د افغانستان حکومت ته ووایي صاحبه مانه چې زموږ سامانونه ولې وړئ نو هغه لرې ورسي نه کرنل وړي دي نه میجر وړي دي نو زه دوی ته خواست کوم مه د دا ډونه پارټۍ نوم ورکوئ چې ملګر د پارټۍ ته یوه پارټۍ را ثبوت که دا یو پکې کښېني وایي موږ 15 پارټۍ یو هغه پارټۍ ورسره ملګري دي چې دوه نفره په ګرد چمن کې نه لري نه با پارټۍ ورسره ملګرې ده نه جمعیت ورسره شته نه پښتونخوا ورسره شته نه صاحبه مانه انپي ورسره شته چې دا د چمن سپر پاور پارټیانې دي او عوام دي د دا چمن ډېر هر څه لري نو نه هغه دا دروازه غواړي چې بنده سي نه دا بغاوت غواړي په چمن کې چې د چمن د تجارانو کاروبار نه غواړي نه دوی چې کښېني وایي موږ دونه قرباني ورکړه قرباني تا چیش ورکړه د کمې ورور مړ سو صاحبه مانه د صدر صادق ورور کې زخمي سو مړ سولو د غوث الله ستا ورور وراره کې زخمي سوه سکرټري ستا قریب کې مړ سولو یا زخمي سولو اسلم صاحب ستا هغې کې وسولو ته یو را ثبوت کړي په دا مشرانو کې صاحبه مانه وایي زموږ دی زخمیان وسوه دی مړي مو وسوه لغړیان کړ ډېر د تجاران زخمیان سوه د دې ښار عوام زخمیان سوه خپله په کوروی کې ناست وه د بل زامن پر ور واستول نو زه ټولو عوامو ته دا خواست کوم د دې ظالمانو ملګرت مه کوئ پر حق یې وکړئ صاحبه مانه چې مالونه افغانستان حکومت بند کړي دي ته هغه ته کش وکړه ته هغه ته کش وکړه چې یې مظاهره راوباسه په بارډر کې که ته په صحیح معنا د چمن د عوامو غم در سره دی یا د لغړیان هیوي ډرامه جوړه کړې صحافیان ستۍ د لاسه بدنامه سوه بې عزته سوه تجاران ستۍ د لاسه بې عزته دي ټول د افغانستان او د پاکستان عوام پر دا بارډري سیمه ستۍ د لاسه بې عزته سوه که ښه ده د که نر ده تی کیله سوي یاست نو موږ د عوامو ته خواست کوو د مشرانو ته خواست کوو پارټیانو والا ته دا خواست کوو د دې ظالمانو ملګرت مه کوئ په دې خاطر چې دوی د مسلمانانو د چمن کاروبار خرابوي دنده یې خرابوي صاحبه مانه او بل دا خاطر کوم دا یو پی ظالمان چې ولیدلي دي صاحبه مانه یوه ورځ یوه پارټۍ بله ورځ بله پارټۍ نو زه ټولو عوامو ته دا خواست کوم چې د دا ظالمانو مخنیوی دې وکړي کرنل صاحب ته دا خواست کوم چې په جیلو یې دننه که دا ظالمان پوه شوې ډیسي صاحب ته دا خواست کوم پر جلو یې دننه که دا دی چې مشرتوب نن یې کاروبار و دنده بنده ده د خېټ معامله ده فلمونه یې بند دي صاحبه مانه دوی لغړیان ټول کې یو څو نفره صاحبه مانه وایي موږ ته چانس نه راکوي چانس څنګه دی صاحبه مانه د ورځې صاحبه مانه هر لغړی هر مسکین 1000 روپۍ 2000 پیدا کوي صاحبه مانه بالا څه د څه وکړي چې افغانستان بند کړي دي نو د کرنل قصور نه دی نه د جشار قصور دی نه د مشرانو قصور دی سلام علیکم